بعضې علماو داسې ویلي دي چې یاره تراویحو کې چې کوم ختم دی په هغې باندې پیسې اخیستل ناروا او ناجایز دي او که چرته کې چا واخیستې نو د هغه ختم برباد شو او نه پې هغه ته ثواب میلو شو نه پې باندې هغه خلکو ته ثواب میلو شو چا چې ختم کړی و تا چې یاره په ختم باندې پیسې اخیستل جایز دي او که ناجایز دي نو یاد به ساتئ په دې کې دوه صورتونه جوړیږي په یو صورت کې جایز دي او په بل صورت کې ناجایز دي جایز په کوم صورت کې دی او ناجایز په کوم صورت کې دي نو ګوره یو خدا خبره ده چې یو حافظ قرآن دی او تا هغه سره خبره وکړله چې یاره مونږ ته به په دې کال کې په روژه کې ختم کې او هغه تا ته ووایي چې یاره زه به درته ختم کومه خو ته به ختم په بدله کې ماله چې کوم دی نو مطلب 20,000 روپۍ یا 10,000 یا 30,000 روپۍ به راکړي او هغه د تا سره مختص خبره وکړه هغه تا ته ووایي چې یاره ماله به 20,000 روپۍ راکړي او که 20,000 روپۍ نه راکړي نو بیا زه د تا سره ختم نه کومه نو په دغه صورت کې چې کوم دی نو دا پیسې ناروا دي دا ناجایز دي که دا ورله چا ورکړلې د هغه دپاره هم جایز نه دي او که چا واخیستې د هغه دپاره هم جایز نه دي او یو صورت بل دی چې هغه زمونږ په دې معاشره کې خلک کوي چې هغه داسې وي چې حافظ سره هیڅ کله په یو ریټ باندې خبره نه کیږي چې یاره ته به مونږ ته ختم کې نو تاله به پیسې درکوو نه داسې نه کیږي بلکې حافظ راشي هغه ختم وکړي خو هغه څه ډیمانډ نه وی کړی نه د اول نه ډیمانډ کړي او نه د مخکې نه ډیمانډ کړي ما داسې حافظان کتلي دي چې هغې ختم وکړي هغې ته چې کوم دی نو هیڅ یو روپۍ هم ورته میلو نه شي بعضې ته 2-3 زره روپۍ میلو شي بعضې ته 4 زره روپۍ میلو شي بعضې ته ډېرې میلو شي نو که یو حافظ در سره خبره نه وي کړې او هغه راشي او ختم درته وکړي او د اخري شپه باندې د مقتدیان هغې د خپل وس مطابق د هغه دپاره هسې چې کوم دی نو هغه پیسې راغونډې کړي چانده ورله وکړي او هر څوک په هغې کې خپل زکات واچي خیرات واچي سرسایي واچي سم چې هغې کې ورواچي او هغې له ورکړي نو دا بالکل جایز طریقه ده دغه ختم هم د دې وشلو د دې ثواب هم وشلو د حافظ هم ختم وشو ثواب وشو د دې چې کوم دی نو ختم هم وشو ثواب هم وشو صدقه هم وشوله نو هیڅ کله د عوام رونه په دې باندې ذهن مه خرابوئ چې یاره زمونږ ختم نه کېږي